والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب اداء الخمس من الإيمان. باب د بیان د دې کې چې د خمس ورکول دا د ایمان حصہ ده. وای وبه قال حدثنا علي بن الجاد قال اخبرنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اخرج مع ابن عباس رضي الله عنهما فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك ساما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان ودع عبد القيس لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقول او بالوفد بين خزايا ولا ندامى. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من الكفار مصور ومرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنه وسالوه عن الاشربه فامرهم باربع ونهاهم عن اربع. امرهم بالايمان بالله وحده قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا والله ورسوله اعلم. قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان يعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن اربع عن الحنث والدباء والنخيل والمزفه وربما قال المطير وقال يحفظهن واخبروا بهن من وراءكم. درې خبرو ته خیال کوئ. اول دعوه د باب صدا او دویم مناسبت د دې باب مخکې باب سره او دریم شرح د باب او د حدیث. اول دعوه د باب بیان دی یوې شعبې کوي د شعبو د ایمان نه چې هغه اداء الخمس او غرض یې رد دی په متکلمینو او مرجئو چې د خمس ادا کول دا د ایمان حصہ ده. ایمان مرکب شه او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص. متکلمین جواب کولی شي چې ستاسو استدلال بنا ده په دې چې من تبعیضي شي او یا من بیاني شي. که من ابتدایي شي او یا سببي شي نو بیا ستاسو استدلال تام نه دی. که من ابتدایي شي نو معنا به داسې شي باب د په بیان د دې کې چې ادا د خمس ناشی ده د ایمان، او که سببي شي نو باب د په بیان د دې کې چې ادا د خمس په سبب د ایمان سره ده. نو بیا خو ادا الخمس د ایمان حصہ نشوه. هم مناسبت مخکې باب سره څه دی؟ بعضی شارحین وایي باب اداء الخمس من الایمان دا مرتبط ده باب اتباع الجنائز من الایمان سره. اغم یو شعبه او دام یو شعبه او دواړو کې فرق دا دی اتباع الجنائز هم د مړي د مرګ نه وروسته کېږي چې سړی مړ شي بیا به جنازې پسې ځي، او خمس هم د مرګ ژوبلې نه وروسته کېږي چې جنګ وشي جهاد وشي مرګ ژوبله پکې وشي. څه پکې مسلمانان شهیدان شي او څه کافران او د هغوی نه مال هم ونیولی شي. چې کافرانو مړه شي او مال یې ونیولی شي نو د هغې نه به خمس حکومت ته ورکړي، ادا الخمس به وکړي. او چې مسلمانان شهیدان شي په هغې به جنازه وکړي نو هغه به اتباع الجنایز شي. نو دا دواړه عملونه به یو کار کې یو وخت کې کېده نو ځکه دا د هغې سره مرتبط. لیکن دا بعیده معلومیږي ځکه اتباع الجنایز او دې په منځ کې فاصله ډېره ده. صحیح دا ده چې دا د مخکې باب فضل من استبرأ لدینه سره مرتبط دی. مخکې دا ویل چې حلال بین دی او حرام بین دی او په مابین کې مشتبهات. نو حلال بین دی ادا الخمس من الایمان، ادا د خمس او غنیمت او خمس دا حلال دی. نو الحلال بین النظیر شه یو مثال شه تاسو به پوه شئ دایره بچ. شرح د باب او د حدیث. باب د په بیان د دې کې چې ادا د خمس د ایمان نه ده. الکه دې ته خیال کوئ یو غنیمت ده او یو مالفه. وما فعل الله على رسوله څنګه ده؟
وما افاء الله افاء الله فما وجبتم عليهم من خيل ولا ركاب دغه نو مالفه دي ته ایمان ته وګورئ چې یو کلی سره د کافرانو معاهده وشي او یا هغه بغیر د جنگ نه تختی وطن پری دی او مالونو باندې د مسلمانانو سلطراش او یا معاهده وشي جزیه ومني ټیکس نو هغه کم مال چې راشي دی ته مالفه وای چې بغیر د جنگ نه حاصل شي د دې حکم دا دی چې دا به سرکاري خزانه کې جمع کیږي دا د امیر خواخه ده چې چاله ورکوي او چاله نه ورکوي دې کې څه خبره نشته دیم چې جنگ وشي او د جنگ نه وروسته شکست کافرانو نه ورکړی شي او مال ونیولی شي دې ته مال غنیمت وایي د مال غنیمت حکم دا دی چې دا به 5 حصې شي 4 حصې به په مجاهدینو تقسیم شي او دا یوه حصه دا به نبی علیه السلام ته ورکوله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل بیا به نبی علیہ السلام دا خمس سره چل کاو دا خمس بیا 5 حصے کا 5 حصہ به ځان لکړه او دا نور به په دان 4 حصے به په نور خلکو تقسیم وله الکه تاسو په پیسې کې به پیدا بیا چې نبی علیہ السلام وفات شو دا نبی علیہ السلام د وفات سره دا غي حصہ ختم شو نو اوس د خمس ټوله حساب د سرکاري خزانه کې به جمع کیږي مستحقینو باندې با دا دغه کېږي تقسیمېږي چې کم خلک مستحق دي غریبانان فقیران مساکین و ابن السبیل یتیمانان نبی علیہ السلام باغی کې بیبیانو ته د کال خرچه ورکوله هرې بیبي ته به خپله حصه ورکوله او مال په خو د امیر خوښه ده چې چاله ورکوي هغه کې به ډېر مالونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه له تقسیمول هغه صحابه له ورکول چې چا قربانای ډېر ورکړي تکلیفونه او جهادونه کړی دي هغه له به ډېر ورکول بی فاطمه ته یو ځل سو تلوار نه کړو وای پلان کې له دی ورکړو یا پلان کې له دی ورکړو وای هغه ډېر منډه تر لیکړي دی او ډېر قربانای کړی چې په خدای مال په و دې کې د امیر اختیاري بعض نسخو کې دسی دی باب اداء الخمس من الایمان خمس نه ده خمس دی خمس نه 15 بنیادونه د اسلام دي ادا کول د 15 بنیادونه د اسلام ایمان د 5 بنا شهادت الله اقام الصلاه ایتاء زکات صوم رمضان حج د دې 15 سيزونو ادا کول د ایمان د زکات د حدیث کې د 15 سيزونو ذکر لیکن دا خبره بعیده معلومیږي ولې ځکه 15 سيزونو کې حج هم دی او حدیث کې حج نشته صحیح نسخه دا باب اداء الخمس من الايمان او حدیث کې دی وانتو من المغنم الخمس نو مناسبت د حدیث د باب سره راځي الکه تاسو په پیسې کې په پوینش وبي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة عن جمر ابي جمرة ابو جمرة د نصر ابن عمران زبوعين قال دی وی كنت اقعد مع ابن عباس زبکی ناستم د ابن عباس سره ويجلسني على سريري زب په خپل کټ ځان سره په خپل کرسي ځان سره کېنولم او فقال ما ته ویل اقم عندي ما سره اوسېږه حتى اجل لك سهما من مالي چې زتا ته مقرره کما یو حصہ تنخواه من مالي زما د مال لین زما د تنخواه نه فاقمت معه شهرين 2 میاشتې ورسره اوسېدم دا ابو جمره سوکو دا ابو جمره دا عبدالقیس قبیله سړیو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د بصری والیو گورنرو د علی رضی الله تعالی عنہ د طرفه او بصره د عربو آخری شهر ده اخوات ایران ده پارس او
الته داسې چل دی چې په ایران کې خو خبرې په پارسۍ کې دي. ابن عباس رضی الله عنه ته به د پارسۍ زبان خلک هم راتلل، مسلې به یې راوړې. ابن عباس رضی الله عنه ته پارسي نه ورتله، ابو جمره ته پارسي ورتله. نو ابو جمره راغی وایي زه حج لزم. کم حج وکمه؟ حج دې قسمه دی، تمتع، قران او افراد. بعضې صحابو به یو ته غوره ویلې او بعضې به بل ته غوره ویل. ابن عباس رایه دا وه چې تمتع غوره ده، او دا د علي رضی الله تعالی عنه رایه هم وه چې اول سړی لاړ شي عمره وکړي، احرام لرې کړي، بیا د حج ایامو کې بیا د حج نیت وکړي. دې ته تمتع وایي. وایي تمتع وکړه، تمتع حج یې وکړو، هلته خوب ولیده. په خوب کې ورته څوک وایي حج مبرور و عمرة متقبلة، حج دې قبول شو، عمره دې قبوله شو. سړی ډېر خوشحاله. ابن عباس رضی الله عنه تراغه دا قصه ورته وکړه چې داسې خوب مې ولید. نو ابن عباس رضی الله عنه هم ډېر خوشحاله شه، ځکه چې د کومې مسلې د رایه و د هغه د رایې تایید په خوب کې میلاو شو. خوب خو دلیل نه دی، خو تایید کېدی شي. ډېر خوشحاله ابن عباس رضی الله عنه ورته وایي ما سره اوسېږه چې پارسۍ ژبې څوک راځي هغوی له به بیان کې زما خبره به ورته وایې. او بعضې وایي چې نه مکبر جهیر الصوت، آواز د ابو جمره ډېر اوچت و چې ده به خبرې کولې نو آواز یې نه رسې، زما آواز به رسې، خو دا بعیده معلومېږي ځکه ترجمان ورته په حدیث کې ویل شوی دی. او ترجمان څه ته وایي؟ الذي يعبر عن لغة الى لغة اخرى، چې تعبیر کوي چانه یو لغت نه بل لغت ته، پارسۍ نه عربۍ ته، او د عربۍ نه په زما خبره هغوی له او د هغوی خبره ماله وانه. هلکه تاسو پرې پوه شئ. حتی جعل لک سهما من مالي، زه به تا ته حصه مقرره کړم زما د مال نه، یعنې زما د تنخوا نه. کومه تنخوا چې ما ته میلاویږي نو تا له به د هغې نه صدر کوم. یو مسله دا معلومه شوه چې عالم یا حاکم په اوچت ځای کېناستی شي، ځکه ابن عباس دپاره سریر استعمال شي. سریر کټ ته هم وایي او تخت ته هم وایي. استاد اوچت ناست دي، شاګردان لاندې چې شاګردان ورته ټول ښکارېږي، دا ثابته شوه چې دا جایز عمل دی. دویم دا تنخوا اخیستل هم جایز دي. او دریم یو سړی تنخوا کې شریکول دا هم جایز دي. ما سره کار کوه زه به دا تنخوا کې څه حصه درکوم. فاقمت معه شهرین، 2 میاشتې ورسره زه پاتې شم. ثم قال، بیا ابو جمره وایي ما ته ابن عباس وویلې ان وفد عبدالقیس لما اتوا النبي صلی الله علیه وسلم، دا د وفد عبدالقیس قصه ورته کوي. د وفد عبدالقیس قصې باعث سو چې ابن عباس ابو جمره ته کوي. وجه یې څه وه؟ دلی ولې کوي؟ یا خدا د یو ځلې ورته خوشطبعۍ نه وویلې، ځکه ابو جمره د عبدالقیس قبیلې سره تعلق ورته وایي ستاسو قبیله داسې چلو نبي علیه السلام ته راغله او داسې. هلکه تاسو پرې پوه شئ. یا خو دا وجه ده، یا دا ده چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته یوه ښځه راغله او هغې ته تپوس وکړه د لوښو باره کې چې کومه لوښو کې نبیذ جوړوو او کومو کې جوړول جایز نه دي. نو ده دا قصه بیان کړه. ابو جمره هم ناست و، ابو جمره یې ځکه نقل کوي، دلی نه ده ویل. درېیمه دا ده چې هسې ابو جمره ته وویلې ځکه د ابن عباس یو شاذ مذهب و، مسلک و. د ابن عباس بعضې مسلو کې رایې وې شاذې وې د نورو صحابو خلاف. یو شاذ مسلک یې دا و، دا 4 لوښي و ذکر کوي. کم 4 لوښي دي؟ عن الحنتم والدباء والنقیر والمزبط، چې دې 4 لوښو کې به شراب نه کوئ. نبي علیه السلام خلک منع کړي دي. بیا وروسته د مسلم شریف حدیث دی ما نسخ راغله، لوښی نسه حلالۍ او نسه حرامۍ. هغه د شرابو لوښي و ما منع کړی و، اوس پکې نبیذ په هر لوښي کې کولی شئ، څه پابندي نشته. د مسلم حدیث هم دی او د داري قطني هم دی، هغه ناسخ دی د دې منع دپاره. لکه پوه شئ په ابن عباس ته تر اخره پورې نسخه نه ورسېدلې، نو دی د نسخې قایله نه و. اخره پورې د ده رایه دا وه چې د 4 لوښو کې نبیذ جوړول جایز نه دي، نو ځکه دا حدیث ورته ویل، خپل مذهب مسلک ورته ښیي. ثم قال، بیا راته ابن عباس ویلې
ان وفد عبد القیس لما تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفد عبد القیس نبی علیہ السلام ترال. قال نبی علیہ السلام ته من القوم، دا قوم سوک دی، او من الوفد یا دا وفد سوک دی. نبی علیہ السلام یا من القوم ویلے دے یا من الوفد ویلے. قومم ډلې د خلکو ته وایي، وفدم ډلې د خلکو ته وایي. د 1200 نه تر 40 پورې د وفد وایي، جمع د وافد معزز خلکو ته وایي. قالوا ربيعه، هغه ورته دا د ربيعه خلکو ډله ده. قال نبی علیہ السلام ورته وایي مرحبا بالقوم. اصل کې داسې و د عبدالقیس قبیله د بحرین کې اوسېدل، او بحرین ته بحرین ځکه وایي یو طرف ته سمندر دی او بل طرف ته خلیج فارس دی. خلیج فارس نه اخوا ایران دی او دې خوا ته عرب دي، دای په منځ کې فاصل دی او بحرین د دې منځ کې نو ډېره سمندري اډه وه، تجارتي ځای و. پخوا وخت کې مې هندوستان متمدن و، عطر تورې او دا کپړې مپړې دا څیزونه به هندوستان کې پخوا نه جوړېده. د دغه ځای خلکو به د کپړو تجارت کاوه، د هندوستان نه به یې کپړې راوړې او بیا به په نورو ښارونو کې خرڅولې. د عبدالقیس قبیلې یو سړی و منذري نوم، د مدینې منورې ته د هندوستان کپړې راوړې وې، مدینه منوره کې خرڅولې او دې ځای نه به یې کجورې واخیستې، بحرین له به یې وړې او بیا به یې هندوستان ته وړې. نو دې بازار کې ناست دی کپړې خرڅوي د مدینې منورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې تېرېږي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د ادب د وجې نه دی پاسېده، تأدباً مصافحه یې ورسره وکړه او د نبی علیه السلام نه مخکې د قوم باره کې تپوس وکړو او د خلکو باره کې او د مشرانو باره کې. د دسخرو منذر، دغه منذر نوم و منذر اشج. اشج دې ته وایي چې سر یا مخې زخمي نو بیا جوړ شوی نښه یې. نو دې سړي اسلام راوړ، نبی علیہ السلام او د قوم سردارانو په نوم پیغام هم ولېږه او د دسخط ته سلام هم ولېږه. دې چې د دې ځای نه لاړه مسلمانو، ښځه مشرکه وه، قوم ټول مشرکانو، نو ده به اودس وکړه، کوټه کې به پټ لمونځ کوه، اسلام یې نه ښکاره کوه. نو ښځه یې پلار له لاړه، ورته وایي زما په خاوند چې د یثرب نه راغلی څه چل پې شوی، لاس او مخ وینځي او بیا ښکته شي او پورته شي، دا دماغ یې خراب شوي، څه چل پې شوی. هغه هم پریشانه چې څه چل پې شوی دی. چې راغی تپوس یې ته وکړو چې څه چل در باندې شوی، داسې دي چې ښکته شي او پورته شي. او ورته وایي ما خو اسلام قبول کړی، مسلمان شوی او د پیغمبر د طرفه راغلی، ما هغه تا ته سلام هم ویلی دی. دې خبرو په منظر اشج د اسخر باندې ډېر اثر وکړ. دې مسلمان شو، ورسره د قوم نور 12 مشران مسلمانان شو او دې اراده وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات ته لاړ شو. نو د 12 کسانو دا وفد مدینې منورې ته روان شو او مدینې منورې ته راغلل. چې کله راغلل اشج نبی علیہ السلام مخکې نه خبر ورکړ، آتاکم وفدن هم خیر اهل المشرق، د مشرق طرف نه به تاسو ته وفد راشي. د مشرق د خلکو کې ټولو کې غوره خلک دوی دي. فیهم الاشج، یو به پکې داسې چې سر باندې به زخم وي. نبي اسلام مخکې وحی په ذریعه کوه چې دوی راغلل مدینې منورې ته، اوښان او سامانونه هم ورسره خپل و، د سفر ټولو د فرد زیات محبت نه را منډه کړه نبي علیه السلام ته، سامانونه یې پرېښود او اشج راولګېد، د دې مشر و، د ټولو اوښان هم سنبال کړه، ویې تړل، خپل اوښې هم کړه، بیا یې جامې صفا را واخیستې، ویې لمبل او جامې بدل کړه، بیا د نبي علیه السلام ملاقات ته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي پتا کې یو ډېر ښایسته صفت دی چې هغه تحمل دی او برداشت دی او صبر دی. تا کې داسې یو صفت دی چې د خدای او د رسول خوښ دی، د خدای هم خوښ دی او د رسول هم چې هغه صبر دی. اناعت ترک تعجیل، تاسو متنبي کې ویلي دي وفیک الاناعت
وفیک اذا جنل جانی و انا اتو، او پتا کې چې جانی جنایت کې نو تا کې یو کمال دی چې صبر کې. نو بیا دې د نبی علیہ السلام سره دا ملاقات وکړو، دا تپوسونه شوي دي، دا هغه واقعه ده. تاسو به پوه شئ. بیا ټول علاقې خلکو ایمان راوړو او دوی ورته وایي زمونږ او ستا په منځ کې د مضر قبیلې کافران دي، د عزت د میاشت نه اشهر حرم نه بغیر نشي راتلی د رجب نه، ځکه د رجب په میاشت کې به د پلار دشمن لم چا سنه ویلې، ځکه د عزت میاشت دی، په دې کې به جنگ بند و، دې کې مونږ راتلی شو، بل وخت کې نشو راتلی. نو مونږ له یو څه خلاصه خبرې وکړه چې قوم له ورسو او هغوی هم خبر چې هغوی هم ایمان راوړي. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو نبی علیہ السلام ورته من القوم و من الوفد، من القوم ویلی او من الوفد. یا خدا دا چې نبی علیہ السلام ته خو مخکې نه پته وه چې دا وفد او قوم څوک دی، خو دا سوال یې د استیناس دپاره کړی دی چې هغوی مانوس شي بلد شي. هلکه چې نوی سړی راشي نو هغه په یره کي چې اوس څه وکړم، څنګه ورسره میلاو شم. نو مسنونه طریقه دا ده چې کوربه به د میلمه نه تپوس وکړي د کوم ځای نه وروره راغلی او دا یا خیر شه د کوم ځای نه راغلی، داسې د استیناس دپاره نوم دی څه دی، استیناس دپاره به دا تپوس کوي. تاسې پې پوه شئ دا استیناس دپاره تپوس نه دی، روح ختم شي بس بیا مکالمه صحیح شروع شي. قال دی ورته ویلې ربیعه، موږ د ربیعه قبیلې خلک یو، او ربیعه مرفوع ده، خبر دی د مبتدا محذوف دی، نحن ربیعه، موږ د ربیعه قبیلې خلک یو. یا قالو کې ضمیر صحابه ته راجع دی، قالو صحابه ورته هم ربیعه، یا به مبتدا هم شي، دا د ربیعه قبیلې خلک. یا نحن نسمى ربیعه، نو ربیعه به مفعول شي د نسمى ده. هلکه پې پوه شئ. قال نبی علیہ السلام مرحبا بالقوم او قال بالوفد، مرحبا ویم قوم تا، مرحبا خراغلاس ویم، دا بالقوم پایل در پہلے محذوفه ده پارا. اتل قوم مرحبا، اتا بالقوم مرحبا، بالقوم پایل دا تاسو مرحبا دا ظرف مفعول به، مرحبا مانا مکانا واسعا. یا اتی اللہ بالقوم مکانا واسعا، اللہ دا قوم پراخ زیت راوستو. مرحبا دا مانا دا الکا مرحبا پا خیر رالی، مرحبا پراخ زیت رالی، زمانگا زلون در تا پراخ دی، مرحبا دا مانا دا. احلا و سهلا، اتیت احلا او وتیت سهلا. الکا تاسو نسوک تا پوچ کی چدا مرحبا لکلی دا دی سمانا. اتا اللہ بالقوم مرحبا، یا اتا بالقوم مرحبا، بالقوم بفائل شراتا دفا، او بالوفد غیر خزایا ولا نداما، نہ شرمندہ یا نخب خزایا شرمندہ توئی، او نداما خبیمانا توئی. خزایا د خزیان جمع ده او نداما د نادم جمع ده. د نادم جمع نادمین راځي، خو د خزایا په اتباع کې نداما ذکر کړه. لکه تاسو په پوه شئ، نه رسوای او نخبه معنی. رسوا دا معنی چې جنگ مونږ سره نه دی کړی، چې جنگ نه دوی سره غلی مرګ جوړ رسې او زوټی ډې سترګې وي، او نخبه معنی چې غلط کارم کړی دی، ښه کارم کړی. فقال دی ورته یا رسول الله انا لا نستطيع، مونږه طاقت نه لرو، ان ناتیک چې مونږه تعالی راشي الا بالشهر الحرام، مگر د عزت په میاشت. بیننا و بینک هذا الحي من کفار مضر، زمونږ او ستا په منځ کې دا کلی دی د مضر د کافرانو. بینک دا مضاف د معطوف الیه شو، بینک معطوف سره د معطوف الیه نه خبر مقدم شو، او هذا الحي من کفار مضر، دا هذا الحي موصوف سره صفت نه مبین شو، من کفار مضر بیان شو، مبین سره د بیان نه دا مبتدا مؤخر شو. د مضر قبیله کافران دي،
عدنانی دی. عرب دو قبیله ده، یو تا قحطانی و یو تا عدنانی و. قحطانی دا قحطان اولاده ده یمن عرب. عرب مستعربم ورتوی. او دا عدنان اولاده ده حجاز والا دی. اغیتا عدنانی و عدنان. فمرنا بی امرن فصلن. منگ تا امرو کا پدسی و خبران. فصلن چی جدا کون کے دا حق و دا باطلی. دا فصلن صفت دا امرن دے. مصدر دے صفت واقعی سوے. جواب دار چی پمانا دا فاصل سر دے. مصدر پمانا چا سر دے؟ اسم فاعل سر بی امرن فاصل. یا مصدر پمانا دے اسم مفعول سے بی امرن مفصول. آیا مصدر حمل سید مبالغتن. نخبرو بی من ورانا چمن خبر کو بدے بانے آغا خلق چی زمون نشاد دے دی. علیکہ پہ پوچھ سئی نخبرو بی کدا نخبرو مزارے مرفوع عشین دے امرین دا پارے بصفت دویم صفت دسی امر منگ دو کچھ فاصلی او دسی امر چمن خبر کو بدے من ورانا او که مجزم سی ند جواب امر بشی فمرنا کے امر دے کرنا فمرنا بی امرین نخبر بی من ورانا علیکہ پہ پوئی نسی وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ومنگا پہ جنت تلارش دا تا سب خبر پوئی گئے کہ نہ پہ پوئی گئے فَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مزار مجزوم دا ذکر امر پہ جواب کرا لینا علیکہ پہ پوچھ فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي یرثنی مزار مجزوم نہ دا مرفوع دا لکہ دا ولیین صفت دے اگرچہ دا امر نبی صلی اللہ علیہ دا چہ حبلی لکہ دا مانا چاہتا پوچھ کرو یرثنی و جواب امر کرا غلی دا مجزوم مانا دا تاس دا کہ دا خبر منگا خود چانیو گیر کری الحمدللہ تاس چاہتا گیر نکی تاس بے پوچھ آگے خدا خیال چی دے با اس گیر سی منگا چاہتا سو گیر اولیش تاس یقینو کئی چی دا ترس چاوے آگا دا خیالو چی اس بزوئی چی دا خمزد جواب یا مات دیو تاسی پہ پوچھ دا خبر اللہ خیال کوئے وَسَعَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ او سوال اوکر دا نبی علیہ السلام دا اشربہ مشروبات مبارک فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِنْ وَنَهَاهُمْ أَرْبَعِنْ نبی علیہ السلام تا امرو کا بسلور خبرو او من اکرد سلور خبرو امرهم امر ورتو کو بالایمان بالله وحده چ اللہ بان ایمان راوڑی چ یو دے قال بیا ورتی تدرون تاسو کوئی گئی مل ایمان بالله وحده چ ایمان با اللہ باندې یواز چ اللہ باندې ایمان څنګه دے قالوا الله ورسوله عالم اللہ و اللہ رسول کو کوئی گئی قال نبی علیہ السلام تے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دا ایمان باللہ دے و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صیام رمضان و ان تؤتوا من المغنم الخمس غنیمت نہ پینځم حصہ ورکړئ دا ایمان شي نګورئ دلته د ایمان په تعریف کې هغه څه ذکر کړل چې کوم د اسلام سیزونه په حدیث جبرئیل کې ذکر کړل حدیث د سوال د جبرئیل امام بخاری مقصد هم پورا شي ایمان او اسلام یو دي دلته په پتا سه اعتراض وارد چې اجمال کې راغله په امرهم بیا رباین د څلورو خبرو امر ورته او په تفصیل کې پنځه خبره رااله څلور نه دي شهادتین دی اقام الصلاة ایتاء الزکاة او بل صوم رمضان او پینزم وان تؤتوا من المغنم الخمس تاسو به جواب وکئ عالمانو مختلف جوابونه کړی دي یو جواب دا دی چې اصل جواب په وصیام رمضان باندې پوره شلو وان تؤتوا من المغنم الخمس دا جواب علی اسلوب الحکیم دی جواب علی اسلوب الحکیم دی ته وای چې د یو شی ضرورت دی په سوال کې نه ذکر هم جواب کې سره ذکر کولای شي چې تاسو ته دا مهم دی د دې واسطه د کافرانو سره وجنګ جګړه راتله
نو دې ته دا ضروري و چې د غنیمت حکم یې ورته بیان کړی وی، نو ځکه یې بیان کړه. دا جواب علی اسلوب الحکیم شي. دین جواب چا کړی دی چې دا وان توتو من المغنم په امرهم ب40 باندې عتب دی. امر یې ورته وکړ په څلورو خبرو، امر یې ورته وکړ په دې چې غنیمت کې 15 حصہ ورکړي. نو څلور هغه شو امرهم توتو من امرهم ب40 باندې عتب دی. هلکه تاسو به پوه شئ. دریم جواب دار چې وان توتو من المغنم په ایتاو زکات کې داخل دی. هغه مالی عبادت ته دام دواړه یو. څلورم جواب دار چې شهادتین اس تبرک د پاره ذکر کړه. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. پنځم غنی خمس به الله ته ورکوي، الله به سکای. الله نو مالته د برکت ته پاره ده. دلته شهادتین د برکت ته پاره ذکر شي. ذکر دی خدا اول وخت نه مسلمانانو شهادتین د حاجت نه، نو اصل دا څلور چیزونه دي. دا مختلف جوابونه شوي دي. ها تاسو مشکات شریف کې ویلي او دا چې تاسو ورکړئ د غنیمت نه خمس 15 حصہ د غنیمت نه ورکړئ، دا هم ستاسو لپاره مهمه مسله ده. ونهاهم عن 40 او دی منع کړیو د څلورو نه. هغه کم دي؟ عن الحنتم والضباء والنقير والمزبط. دی منع کړیو د حنتم نه شراب په شین منګي کې. منګي به د خټو جوړ او بیا به دی شین رنگ شا طرف نه واکه. نو منګي کې چې کوم دی دغه دی نښې دي او چې اوبه پکې واچې دا بره ځای لوند شي او چې رنګ دی ورکه نو هغه مسامات واړه واړه سوري چې ټول بچي نو نبي زونه پکې شراب زر جوړي. دیتا صد ذرائع وای. صد ذرائع پیژنئ کم ذرائع چې د حرام د پاره مبزي دا غینه منع کی. الکه نبی خو په حنتم په شین منګي کې سبل نو کله وخت به تیر شي نو بیا د شراب جوړیږي، اسکار پکې راځي، نشه نه دی ځکه منع کړ. الکه تاسو په دا بنوای چې د شین منګي نه منع کړی دي ځکه شین د برهله نه دی، او یا د سر نه منع کړي ځکه سر د نشنالیانو ده. دا غلطي خبرې دي. هرکه شین منګي نه منع کړي هلته شین رنگ به ورکاو. هلکه تاسو په مطلب پوه شئ. بیا به پکې نبي جوړول هغې کې به اسکار پیدا شه، نه دا یې منع کړه چې دا مه کوئ، بل شراب بیا په دې شین منګي کې جوړول. والدباء او د دبا د کدو د لوښي نه منع شوي چې دې کې به نبیز نه کوئ. دبا کدو دا غټ کدو نه وي، دا بیا وچ که او د دې نه بیا دا منځ لرې که دغه به لوښی به پاتې شي او بس هغې کې به بیا نبیز کول، نو ډېر مزېدار نبیز به پکې جوړېږي. والنقیر د نقیر نه منع کړې ده. نقیر د کجورې لرګی به یې راواخېسته وي هغه به یې کټ که، یا د بل لرګي او د هغې منځ به یې ترې کټ که که نه، او بس بیا به چې کوم دی هغې کې به یې دغه که سر به یې په کلک کېښود، نو دې کې به ډېر مزېدار هغه نبیز جوړېده. تاسې پرې پوه شئ پخوا خو همدا لوښي وو که نه، د لرګو لوښي او د دغه لوښي د لرګو لوښي او د کودڼي لوښي. کودڼي خو اوس هم څه ناڅه رواج شو، بیا خلک یې خوښوي که نه، د کودڼي ګیلاسونه او د کودڼي جام دې سادهګۍ کې ډېر برکات دي. تاسې پرې پوه شئ. تاسې یقین وکړئ چې د منګي په زه اوس هم منګي وبس کوم. تاسو دا منئ که نه منئ؟ کور کې منګی د بیګانه پکې اوبه واچو او بس هغه ساټ دا اوبه داسې مزېدارې شوي که نه چې ډېرې زګي اوبه وي، خوندورې اوبه ترې جوړې شوي. یقین وکړئ. او چې دې له بیا د بوجۍ واسکټ منګي له ور واغوندې او هغه دغه بوجۍ بیا لمدېږي، نو بیا ډېره مزه کوي. کتلي دي که نه دي کتلي؟ دې سادهګۍ کې ډېره مزه ده، دې ساده څیزونو کې ډېر خوند دی پکې. نو نبي اسلام د دې نه منع وکړه. والمزبط او د هغه لوښي نه منع وکړه چې تارکول پې موږل شوی. تارکول
اور ربما قال اور کرتے دا سیل المقیر مقیر یعنی چې تارکول قیر په مغل شوی قیر دا سرکونو باندې چې کم شي دا په مغل شوی نو دام بیا مسامات بنسي واړو واړو سوري نو شراب پکې ځکه جوړيږي او دې کې به خلکو شراب جوړول نبی له سلام ته معنا وکړه وما درته ویلې ګورئ چې دا پاول د اسلام کې معنا و د صد زرایو د وجنه او رسته چې کم ده بیا اجازه تو ناسخ دی لپاره د مسلم شریف حدیث دی د حضرت بریده رضی الله عنه حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې وعاء لوخ نه حرامي او نه حلالي خبردار مسکر حرام ده هر مسکر چې سکر پکې حرام ده نشه چې سکی نشه الکه یو نقی یو نبیزی کجوری دی واچولی او یا دی ممیز واچول وسکی او یا دی بل شی واچو او هغه بخوږی کړي سارلا نو دې ته نقی وای څه ورته وای نقی او بل کمې شي لک سکر په کلانه ده پیدا شوی دې ته نبیز وای نبیز رستای مرحله ده چې وبو کې لک کمې راشي او دا نبیز چې کم ده دا ډیر مفید ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي مونږ به نبی علیہ السلام ته نبیز جوړول سار به ما چول نو ما خام ما سوتن به بیا اسکل ما سوتن به ما چول سار به اسکل او ما غرمه به اسکل او بیګاله به اسکل او سبا سحر به اسکل او د کجورو کې خو چې کم ده کجوري نه دي دې کې ټول مواد ټول ویټامینونه چې بدن له کوم شي ضرورت یې ټول پکې موجود تاسو واقعیت اوریدلې چې صحابه وو بنیمه کجور او رس دی راولا غذا کې کجوري بدن کې چې کوم ضرورت یې هغه به پوره کړ یقین وکړئ چې کجوري نه ډېر مفید شي بدن د پاره بل نشته ډېر مفید شي کجوري او داوس کې چا څو کجوري واچي او څو وس کې واچي او بیا ساره راواخلې وېس کې هغه وبنو بیا سره تازه طاقت پکې زړه کې زوري چې سو کما د کار کولو زور وکي او چې کار کولو زور وکي نه سره واسکټ کې خیالم کړه کړه کلا زړه بالکل زور نه کوي تاسو نه خبر زه خود سه يم بازه وخت هغه بدن کې وټامینونه کمی خوراکونه کمزوري زمونږ تاسو خوراکونه ډېر کمزوري دي په پردو خوراکونو چرته ورشنو به سټه وباس دا چې دا کنه دا کور کې خو هغه خوراکونه نشته چې زمونږ د بدن ټول ضرورت په پوره شته ټیپرو کې بس وټامین او د بدن ټیپر بدن ضرورت پوره کوي او ولوګان او بندای یقینو کې نه پوره کوي دا چې دا کنه دا امریه مخ دې پردو ډوډۍ کې تکړی کنه طالبان چې به ورخوشي کې نو سم به خو باز او په کارم ده کنه تاسو به پوښتنه نو دا سيزونه ډېر مفید دي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به استعمال اول نو نبی علیہ السلام د دې نبی زونه په دې څلور سيزونو کې منع کړی دا وقال قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم دا سيزونه یاد کړئ او خبر کوي په دې سيزونو باندې من هغه څوک وراکم چې تاسو نه شاته څوک دی هغه ټول خبر کوي نه ابن عباس رضی الله عنه په دې موقع دا حدیث کوي چې د درای دا چې په دې څلور لوغو کې نبی زوسم حرام دي دا شاذ مسلک ده دا شاذ څنګه د نسخ حکم چې کوم په مسلم شریف کې د بریده رضی الله عنه حدیث هغه ورته نو رسیده تر اخره پورې د دې قائل او چې دې سيزونو کې نبی کول نه دي جایز الکه تاسو به پوښتنه مناسبت د حدیث د باب سره بده کې چې وان تعت من المغنم الخمس چې غنیمت نه تاسو پنځمه حصہ ورکړئ او دا سلور حصے بغانمین په خپل منځونو کې تقسیم کی امیر به ورته تقسیمای په خپل بینه تقسیمای درود شریف الله صلی